د جنوب انسان خوب بغیر د غسل نوی جایز دی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیر د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نه تپوسو کو ایرقد احدنا وهو جنوب یا رسول الله په من کې یو سړی به سملاستی شي او د کیدی شي چې کله د جنابت په حالت کې رسول الله نعم او اذا توضا احدكم فليرقد وهو جنوب تاسو کې چې یو سړی کله چاردامو کې او د سو کې جوبې د کیږي نه اصل ته یو سوال سره کې راځي چې یو سړی د جنابت په حالت کې د پیغمبر او ته او د سو کې دی او د څه فائدہ ده نو جواب دا دی بعض روایتونو کې راځي چې دا نیم طهارت دی نیم غسل دی نو هغه جنابت څه شو هغه کم شو د دې اودس سره هغه جنابت کمی خو بعض روایتونو کې حدیث هم راغلی اگر که په سند کې کلام دی وایي که دا سړی په دې حال کې مړ شو نو ملایکو هم د ده لپاره بخانه غواړي د چې د جنابت په حالت کې دی اودس یې کړی دی اودس شوی دی بیا د هغې نه بعد باب راوړی دی باب الجنوب یتوضا ثم ینام باب په بیان د دې کې چې جنوب انسان به اول اودس کوي بیا به وده کېږي نو مخکې حدیث راوړی د عایشه رضی الله عنها هغه وایي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله وده کېدو هغه به د جنابت په حال کې و غسل فرجه نو د خپل عورت به وینځو وتوضأ للصلاة او داسې اودس به وکړو لکه څنګه چې د مانځه دپاره کوي بیا به وده شو بیا هغه حدیث راوړی دی د عمر بن خطاب چې هغه تپوس وکړو یا رسول الله موږ وده کېدی شو چې جنابت په حالت کې هغه ته وده کېږي چې کله اودس وکړي د هغې نه بعد دغه حدیث هم دقه دی خو په هغې کې صرف دومره دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب ته وی توضأ واغسل ذکرک ثم نم وی اودس کوه او د خپل ذکر او عورت وینځه او بیا وده شه نو فایدې یې د ساتئ جنوب انسان چې وده کېږي په شریعت کې د دپاره څلور خبرې راغلي دي اولنۍ د ټولو نه غوره طریقه دا ده چې یو سړی د جنابت په حالت کې او د بیا وده کېده غواړي نو غسل دی وکړي وده دي شي دا څه ده ټولو نه غوره ټولو نه اعلی دویمه مرحله اودس دې وکړي وده دي شي دغه موږ سره څو حدیثونه تېر شو ټول دغه مسله کې اودس دې وکړي وده دي شي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دواړه کړي دي یو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې د عایشه رضی الله عنها وایي ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم غسل وکړو وده به شو او کله به اودس وکړو وده به شو غسل به یې ونه کړو نو اولنۍ مرحله څه ده غسل دویمه مرحله اودس درېیمه مرحله امام بیهقي رحمه الله یو روایت راوړی په هغې کې دا دي چې تیمم دې وکړي وده دي شي څه دې وکړي تیمم اگر که اوبه دي دلته له تیمم دې دپاره نه دی چې اوبه نشتي څلورمه مرحله دا ده چې څنګه دی دقه شان دې وده شي نه دې غسل کوي نه دې تیمم کوي نه دې اودس کوي وده دي شي دا جایز دي خو غوره نه دي چې کله ورته جایز ویلی شي مطلب دا دی چې په کولو کې ګناه نشته امام احمد بن حنبل امام ترمذی امام ابن ابي شیبه رحمه الله ډېر روایت راوړي د عایشه نه د ام سلمه رضی الله عنهما لکه حدیث کې راځي وی کان النبي صلی الله علیه وسلم ینام ولا یمس ماء پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وده شو او اوبو له به یې لاس هم نه وروړی مطلب څه دی اوبو له به یې لاس نه وروړی نه به اودس کړی نه به یې غسل کړی دغه شان به وده شو نو دا د ټولو نه هغه کمزوري مرحله ده او جایز ده یو سړی دی د جنابت په حالت کې دی د ښځې سره یې کوروالی وکړو اوس بیا وده کېده غواړي وایي وروسته به راپاڅم وبه لامبم وایي اوس نه لامبم نو جایز دي خو غوره دا و چې لامبلی وی او بیا وده شوی وی که دغه یې نه کولی نو بیا یې څه کولی وی اودس یې کړی وی که دا هم نه کولی نو څه به یې کړی وی تیمم به یې کړی وی نو که دغه څلورمه مرحله کوي نو دا جایز ده خو غوره دغه ټول نه اولنۍ بیا دویم بیا درېیم بیا داسې راځه